بی بی امینه ولګېدله د ځان سره روان کړو مدینې منورې ته چونکې ما ویلو چې بی بی امینه د کوم ځای وه دا د مدینې منورې ورس عبدالله چې دونه دی په نکاح اغستې وه د ځان سره مدینې منورې ته روان کړو او ورسره ام ایمن دا چې د بی بی امینې وینځه وه دا ورسره هم دواړه نو چې روان شول لاړل په لاره لاړل مدینې منورې ته ورسېدل د عبدالله د قبر زیارت یې هم وکړو چونکې دا مې ویلو چې عبدالله د رسول الله مبارک پلار د رسول الله د راتلو نه مخکې په مدینه منوره کې وفات شوی و نو وایي د پلار قبر مې هم ورته وښو ماماګانو کر مې هم بوتو واپسې چې راتلل بي بي امینه په لاره کې بیماره شوه چونکې بله سفر یې به وي پیدل سفر یې به وي نو بله وخت به پرې لګېده نو مدینه منوره کې یو ځای د ابوا ورته وایي هلته کې دا بیماره شوله او هلته کې وفات شوله نو ام ایمن دا د بی بی آمینې وینځه وه ام ایمن ته رسول الله حواله کوي د خپل نیکه ته ورسوه ام ایمن ولګېدله او د رسول الله مبارک عمر دغه وخت کې 6 کاله دی د الله نظام دی د الله قدرت دی چې پلار د راتلو نه مخکې اغستی او مور یې د 6 کالو عمر کې واغستېدله رسول الله مبارک یتیم پاتې شو بیا الله قرآن کې وی اے محمده ته یتیم وې تاله مې داسې ځای او داسې ټکانه درکړله چې تا ته د یتیموالي پته هم ونه لګېدله لومړی پرورش د نیکه وکړو او بیا دې تره داسې پرورش وکړو چې تا ته اړو پته هم نه لګېدله ته غریب وې تا ته د علم د هېڅ علم درته نه و علوم مې هم درکړه نبوت مې هم درکړو مال مې هم درکړه خدیجه مې در سره د ماله درکړه په سوره ضحا کې پوره دغه بیانوي خو د څه د وجې چې تا باندې یتیموالي زندگی او ژوند تیر شوی دی نو د یتیمانانو سره ګزاره کوه